ماشوم ضایع کول واوري خان دا خبرې ډېرې عام شوي دي چې ماشوم کله په خېټه شي کنه نو مور یې پریادونه رالي او بیا ماشوم څه کوي ضایع کوي. داسې واقع مې واورېدله جناب چې یوه جنۍ ده په کور باندې ناسته ده او هغه مور یې په دې کوشش کې ده چونکې هغه زنانه دا حمل یې ټهراو شوی دی او یو څو ورځې پکې دي او هغه مور دا کوشش کوي چې د دې لور دا حمل څه کم ضایع کړم. الله اکبر کبیره. تاسو ته پته ده دا کومې ډاکټرانې چې دا شی کوي که نه ګوره تاسو په قتل کې مبتلا یې. ښه ګوره 4 میاشتې پس ماشوم کې جان راځي، جان روح پکې واچولی شي. خو د 4 میاشتو ماشوم چا لرې کو نو ګوره قتل دی قتل. ښه ډاکټر صاحبي چې پیسې د خلک درکوي او خاموش دا کار وکړي نو قتل تام وکړو. ډاکټر صاحبي تم پکې ګیري، خواخي موري تم پکې ګیري، اجنې تم پکې ګیري. د قتل جواب به ورکوي الله لخوا ځکه دا د الله تخلیق دی. تاسو پکې ګوتې وکئ، خبرې اترې پکې کوئ. ګوره نطفه نه نطفه چې نطفه هم کله ټهراو شي او هغه هم لرې کوي دا ښځې بعضې ښځې پاکې پاکې خبرې ته کومه ګولۍ خوري او یوې ډاکټرې سره او بلې ډاکټرې سره خبرې اترې کوي. یاد وساتئ چې نطفه هم ټهراو شوه، نطفه دغه نطفه چې چا لره کړه که نه دغه هم ګناه ده، کبیره ګناه ده. او بل تاسو ته پته ده د کمې زنانه چې حمل ټهراو شي بعضې زنانه د هغوی اراده نه چې مونږ ماشومان راوړو خو ارادتن هغه وشي، ارادتن وشي. هغه کله چې حمل ټهراو شي دغه ښځې بیا ډېر فریاد کوي، وایي چې خدایه پاک او زما خو اراده نه و او خدایه دا خو غټ بوج دی او پلانې ډینګرې. تاسو ته پته ده عموما د دغې ښځې نه الله دا بچی اخلي یا ورله الله مذوب بچی ورکوي. په خپله ما ولیدل. ښه نو جنابو کله چې حمل ټهراو شي برای مهرباني دا الله فیصله ده، دا الله ته منظوري. فریادونه پکې مه کوئ دا زنانه چې خدای پاک او زما خو اراده نه و، دا یو خو لا ماشوم دی او دا بل خو لا د غېږې دی او دا بل خو لا ډکې تشي امتیاز نشي سیټ ته کولی پلانې ډینګرې. دا ټولې خبرې چې کوئ یاد وساتئ. ګورئ سخته بم پې تېره کوي الله به دا بچنګې هم والي او کو نه نو الله به بیا مذوب بچنګې درکوي. ښه بله خبره ده چې کم ماشوم ټهراو شي حملو هغه چې څوک ضایع کوي که نه نو ګورئ قتل دی قتل. ښه ډېر حیران شوم، یقین په الله وکړه ډېر حیران شوم چې جناب اوس مور رالګي او د خپل لور هغه حمل د دې د وجې نه ختموي چې دا هغه تیر شوي چې کم خاوند دی د هغې نسبت مکمل ختم شي. نو یاد ساته مورې ته خو د دنیا د عرضي دپاره منډې تړلې وې خو قتل دی ښه قتل. هغه ډاکټر ته ویم د قتل نه ځان بچ کوي. داسې څومره چې بیماران تاسو له راځي خپل حمل خرابوي نو ګوره یاد ساتئ ډاکټرانو ستاسو هم پکې پوره لاس دی. ښه قیامت کې به ځان الله تپوس کوي. او دا کم کسان چې حمل ټهراوي د 4 میاشتو شي یا 4 میاشتې سوا نو ګوره یاد ساتئ دا 100% قتل دی ځکه هغه کې الله جان واچوي. نطفه چې موشي نطفه غم ځای کې اقدام کبیره ګناه ده. ښه نو بهر کې دا د الله خبرې اترې تخلیق ته دا الله ته منظوري او هغه ښځه چې حمل ټهراو شو او ارادتن ټهراو شي نو ګورئ هغوی فریادونه مه کوئ. الله به مخه وکړئ او بیا به نه دا بچي الله لي او که وایم نه لي که نه دغې بچو نه به ته خیر نه ویني ځکه ته د دې په بچي په پیدایش باندې ته خوشحاله نه یې. قسم دی که دغه بچی تا له خوشحالي درکړي یا ستا خاوند له خوشحالي ورکړي یا به دې مذوب پیدا کېږي او یا به دنه الله اخلي. دا ما په خپله ولیدل. ښه نو برای مهرباني دا د الله خبرې دي، دا د الله خدایي ده. په دې کې به خبرې اترې نه کوئ. زه ډاکټرانو ته ویم تاسو ټولو ته ویم دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. ډېر کورونه دي نه وران شوي. الله مرته خوشحاله ساتئ.